اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایة امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. دغه مختلف گناهان ذکر شوی دي او د دوی نقصانات هم ذکر شوی دي. د اهل بیتو اقوالونه ماخوذ شوی دي. هغه گناه چې هغه واجی نه د انسان عمر کمیږي هغه قطع رحمی ده. یعنی څوک هم چې خپلو رشته دارو سره خپلو دوستانو سره مؤمنانو سره تعلقات ختموي د هغه انسان به عمر کمیږي. هغه گناه چې هغه واجی نه الله رب العالمین خفه کیږي هغه د والدینو نافرمانی ده. مو تاسو سره اقوالو کې هم د اهل بیتو دا ذکر شوی دي چې د والدینو به هر یو حکم منوي سوای معصیت ولا حکم، سوای گناه ولا حکم. هغه گناه چې هغه واجی نه انسان باندې لعنت کیږي هغه د درویغ. کوم انسان چې درویغی هغه به د الله رب العالمین او د انسان او د ملائکو لعنتو کې گرفتار وي. هغه گناه چې هغه واجی نه انسان دنیا کې نیولای شي هغه ظلم دی. تاسو سترګې وغړوئ کله یو انسان بل انسان سره ظلم وکړي هم هغه ورباندې خامخا ارپڅیږي، خو کله یو انسان غټ لیول باندې ظلم وکړي هغه باندې بیا ټول قوم او ټول ملت پڅیږي ورباندې. هغه ګناه چې هغې واجې نه د مو تاسو رزق تنګیږي هغه زنا کوله دی. څوک هم چې زنا کوي نو هغه انسان به رزق تنګیږي. هغه ګناه چې هغه واجې نه د مو تاسې پرده پوش کیږي هغه نشې کوله دی. تاسو سترګې وغړوئ کوم انسان چې کله نشه کوي نه هغه بیا په ځان ول نه پوهیږي چې کومه ګناه ونه وشوله. بیا هغه انسان هغه ګناه هم کیږي چې هغه واجې نه د انسان پرده پوش کیږي. هغه شیونه چې هغه الله رب العالمین حکم ورته کړی دی چې پټ وساتلی شي خو هغه شیونه هم بیا پوش کیږي. هغه ګناه چې هغې واجې نه ټول انسانیت تباه کیږي هغه قتل دی. دا خو د قرآن هم فیصله دی چې کوم انسان کوم کس یو مؤمن یا یو انسانی قتل کړلو هغه داسې وایي چې ټول انسانیت قتل کړلو. هغه ګناه چې هغې واجې نه مو تاسو نه نعمتونه اخیستی شي هغه تکبر دی. تاسې وکړئ شیطان تکبر وکړلو هغه د ملایکو سردار و خو هغه عظیم نعمت ونه الله رب العالمین تکبر واجې نه واخیستلو. هغه ګناه چې هغې واجې نه ایمو تاسې دعاوانې نه قبلیږي هغه لقمه حرام دی. حرام خوراک کول. کوم انسان چې حرام خوري نو هغه انسان به دعاوانې نه قبلیږي. هغه ګناه چې هغه الله رب العالمین هیڅ کله هم بخشش نه کوي هغه شرک دی. لکه څنګه قرآن یې چې ان الشرک لظلم عظیم. هغه ګناه چې هغې ګناه واجې نه د انسان عقل زایل کیږي یا ضایع کیږي هغه شرابو چښل دي. کوم انسان چې کله شرابه چښي هغه عقل کار نه کوي پته ورته نه لګېږي چې زه د څه کوم هېڅ پته ورته نه لګېږي. او هغه ګناه چې هغې واجې نه ایمو تاسې عملونه بربادیږي ایمو تاسو عملونه خبت کیږي هغه محمد و آل محمد سره بغض ساتله کینې ساتله دشمني ساتله. که ته ډیر زیات عملونه وکړې هم یا که زه ډیر زیات عملونه وکړم هم خو چې اهل بیت سره مو محبت نشته اهل بیت سره مو مینه نشته دی نیمو تاسې یو عمل هم بیا نه قبلیږي. وصلی الله علی محمد و آله طاهرین.